الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مخکې مې د صدقې متعلق یو دوه جمعې خبره کړې وه، بیا څه د عذر د وجې نه دا دوه جمعې ما شرکت نو کړې او تاسو ته مې ویلي مې بیا به آینده جمعه ته زه انشاءالله په دې څه خبره وکړم. صدقه په انسان په مال کې د خدای حق دی او ما ویلي تاسو ته چې ځان د صدقې سره بلد کې سړی که خپلې ښځې له بچو له مور او پلار له هم څه شی راوړي نیت د ثواب د صدقې کوي، اجر به میلو شي، ثواب به میلو شي. په فرضو کې خو د نفلو نه زیات ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان یو نوړی اوچته کي او د ښځې خوله کې ورکړي نو په دې کې الله اجر او ثواب ورکوي. او طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، چې په دې نیت ته ګټه کې چې زه پیسې وګټم چې زما مور او پلار یې وخوري هغې یې واغوندي، زما بچي اخري او هغې یې واغوندي، زما مور او پلار زما بچي زما ښځه د یو چت لاندې ښکلې ژوند تیر کړي، دا ټول ثواب دی. بچو له یو شی راوړې د بازار نه نو خامخا بچي د نه غواړي راوړې به وله نیت دا وکړه چې راوړې په لکې راوله، په خولې مه وایه، په لکې دا ووایه چې دا وړم چې زما د دې بچو خېټه ډکه شي، دې یې واغوندي، دا خدای لوی کی عبادت به وکړي، الله به یاد کړي، دا ټول ثواب شو. زمونږ خلک د صدقې سره نه دی بلد. که یو سړي ته وایي 10 رکعاته مونځ وکړه اوس یې درته کوي، او که وایي چې 10 روپۍ صدقه ورکړه، د خدای شان دی، دا پیسې د خلکو خوښې دي او دې پیسو خلک د آخرت نه غافل کړي دي. الله قرآن شریف کې فرمایي الهاکم التکاثر، الهاکم تاسو له الله غافل کړی، تاسو له چا د مال ډیروالي چې مال ډیر شي، بچي ډیر شي، بنګلې ډیرې شي، موټرې ډیرې شي، کارخانې ډیرې شي، دې د مال د ډیروالي غافل کړی د څه نه؟ د الله نه. او ډیر شي شکر دی نیکان خلک شته، مال ګټي، مال ګټل خو تاسو ته ما ویلي و حرام نه دي، حلال دي. ډیر نیکان څه چې هغوی ډیر مال ګټي واقعي پکې جماعتونو سره امداد کوي، قرآن شریفونه پې جوړوي، نیکانو خلکو سره عالمانو سره تعاون کوي، مدرسو سره تعاون کوي، غریبانانو سره په دې روجو کې پېشمنې او روژه ماتي ورکوي او خلکو له دا ښه خبره. داسې مال غوښتل خو په کار دی چې سړی د الله نه وغواړي، داسې ګټ او داسې کارخانه جوړو خو په کار دی چې سړی د الله نه وغواړي چې دې پکې خدای یاد کړي، دې پکې غریب یاد کړي، دې کونډه یاد کړي، دې یتیم یاد کړي، دې ماشومان یتیمانان پکې یاد کړي، دې غریبانان پکې یاد کړي، دې کې خو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. هغه مال ښه نه دی چې د الله نه سړی غافله کړي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وربشئ قبرونه الله. تاسو خدای مال ګټلو د خدای نه غافل کړی. ډېر خلک یې قسم دې مالونه ګټي، خدای یې منځونه ته یې صدقې ته یې دا ګناه ده. نو صدقه کې ورونو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی.
او ما تاسو ته ویلو چې څوک هم په دنیا کې صدقه ورکوي دی به د قیامت په ورځ په هغه لویه ورځ د قیامت چې سخته ګرمي به د خپلې صدقې د سوري لاندې به دی ولاړې. څومره لویه خبره ده چې خلک په خولو کې ډوب ډب پراتی دی به د خپلې صدقې د سوري لاندې د قیامت پر ورځ باندې ولاړې. او حدیث کې راځي چې الله پاک بدله درجې بلندې کړي. او حدیث کې راځي چې د خاتمه به خدای په ایمان کې. او حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صدقې ورکوي عمر په خدای زیاتوي. تر څومره فایده ده پکې په صدقه به دې عمر زیات شي. حدیث کې راځي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قیامت هغه خطرناک ورځ هغه سخت عذاب دی صدقه بر دا هغه عذاب نه الله پاک امن دله درکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع میتة السوء. د انسان عمر زیاتی او خراب مرګ نه به خدای بچ کی. خراب مرګ دا چې خاتمه به دی بل ایمان شي. او خراب مرګ دې ته مو چې د ځنکدن سخت دی دا غیره به خدای په امن کی. څونه بهتر شی زمونږ اکابر څومره صدقې ورکړي دي پته راته شته. زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی و. دی به د کپړې تجارت کو لیکن په رمضان کې به پخوا هغه ډبلې روپۍ به وي د سپینو زرو نه چې به جوړې وي هغې ته به دراهم وي او د سرو زرو نه چې به جوړه وه هغې ته به دنانیر وي. نو په رمضان کې په اخترونو کې دا به کاسې ډکولې او په دې غریبانانو به ویشلې. دا دوه درې نه غونډه کاسه به ډکه کړه او په غریبو به ویشله. دومره صدقې یې کړې او غریبانانو سره به ډېر زیات امداد کو. کونډو سره به امداد کو او زیات تعاون یې چا سره کړی دی د خپلو شاګردانو سره او د طالبانو سره یې کړی دی چې دا څومره د طالبانو علم حاصل کړی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صدقې د برکت نه مال یې ښه ګټلی دی. ځکه چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو. 56 کروڑ درهم قیمتي سکه ده دا په خزانه کې پاتې. لیکن په کومه طریقه ګټلې دي دا هم وره په حلال په مضاربت په خلکو له پیسې ورکولې چې ها دا پیسې والا دا 1 لک روپۍ ته په خپل کاروبار کوه چې ګټه وکړي نیمه ستا نیمه زما. دې ته مضاربت وایي. پیسه د یو وي عمل د بلي او که تاوان وکړي نو تاوان به د سر نه د راس المال نه وي د اصل مال نه وي. ابه په هغه چې څوک پکې لګیا دی مزدوري کوي په هغه به نه. زمونږ خلک خو مضاربت دې ته وایي چې ګټه هم شریک او تاوان هم شریک دی. نه تاوان به د اصل مال نه او ګټه به د دواړو په منځ کې شریکوي. دا مضاربت باندې پیسې ورکولې دې زمانه کې چاله ورکولی شي په مضاربت. مخکې ورځو کې په مضاربت به خلکو پیسې اخیستلې او دا مولیان صاحبانو له به یې ورکولې. مولیانو صاحبانو نورو ټیکهدارانو له ورکولې غونډې پیسې د خلکو نه والې. لپنګې دا خلک پرېښودل په اربونو کربونو روپۍ هغې ظالمانو والې. ډاکوان دلته خلکو پیسې راغونډولې په مضاربت دله مولا صاحب له ورکوه او دا مولا صاحب بره بل له په مضاربت ورکوه او هغه ټیکهدار له ورکوه. هغه ټیکهدارو پې مزې کولې. ما ته چا وی وی د کراچۍ نه به په جس کې راتلل او په پېښور کې به د شوبې تیکې خوړې. د تیکو له به د کراچۍ نه په جس کې راتلل. وی د نر بچیا خلکو یې ډېره ګټه کوي که نه ګټه نه کوي هم ستا پیسې ظالمه خوري. او د 400 سپلو له په جس کې د کراچۍ نه راغلي دي. د ملیشیا نه به د 400 سپلو له په جس کې راتلل چې زوره 400 سپلی دي او دا به ملیشیا ته ځان سره وړو. داسې نخرې په دې پردیو پیسو باندې کولې. اخره کې هر څه لاړل تباه شو. نو ورکه که نن سبا په مضاربت پیسې چال والله چې قرض ورکې که په سترګو یې تېومونې منت به راته کوي قرض راکه او غریب یم او ما سره امداد وکړو در کوم او میاشت پس به در کوم. خو چې قرض دې ورکه او میاشت پس ورلې چې زما هغه پیسې در به کم کړه داسې په نرمۍ به راته ووایي کله به راکړې 1 هفته پس صبر وکړه
چې بس بیا واپسې ورشي خلک ورته صبر وکړي د خیر د لس ورځې پس چې ورشو دا ما پیسې ماړه در به کم که نه خوله کې به سپق در منډي یاره وره ما خو دله قرض در کړي دي نو چې قرض دې را کړي نو وجنې مې پې خو در به کړو که دا خبره خلاصه شو هغه خپلو قرضو پسې به منډی بیا وې او دا واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې که چا د چا نه قرض پیسې وغوښتې مجبورۍ د وجې نه او هغه وخت کې نیت دی چې دا به ورکوم نو خدای به د هغه له د ورکولو توفیق او طاقت ورکوي احسان یې د سره وکړه ښېګړه یې د سره وکړه او که چرته نیت دی هغه وخت کې دا چې د قرض په بانې ته غواړم بیا دې دې مانه وویني نو دا مال به وله خدای هلاک کي چرته به همدله خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنه کړي څومره ظلم دا خلک کوي قرض راکړه یو سړي په چا نه قرض غوښتی وې نو پسې به ته راته نو اخره کې چې تنګ شو وی نیمې مې د تو بخلې دا نیمې خو راکړه خوشحاله شوی بس کار دی وشو که خیری اوس به دا باقي نیمې خدای زر خلاصي کړي وی ښه دا باقي نیمې به کله راکړي خو چې دغه نیمې څنګه خلاصه شو داسې به خدای دا هم خلاصې کړي او د یو سړي په چا قرض و ته راته به نه یې ورکولې اخره کې چې تنګ ورته وي بس کار دی وشو که خیری اوس به ستا قرض خلاص کړم وی څنګه وی ګاړه مې په کری ګډو چیلو له ورکړې ده د هغې نه ګیر چاپېره شپول تاو کړی شپول دغه نو امې ورکړې ده په کرۍ او که خیر یې هغې کې به ګډې چیلی راځي د شپې به پکې داسې شپونکیانو درئ نو د هغې وړی به په هغه غنو کې نښلي چې ګیر چاپېره غنې دي نو چې هغه وړی په دې غنو کې د هغې دا ونښلي نو ابه جمع کوم که خیر یې ابه خرڅی کړمه او تاله به زه خپلې پیسې خلاصې کړم د ګډانو وړی به چې ته په غنو کې نښلي 50 کاله کې که 100 کاله کې که 1000 کاله کې او بیا به هغه خرڅی نو دې سړي وخندل چې دا خو دې راته بله مسله جوړه کړه ګډ خو د غنې نه ځان ساتي او که چېرته ونښلي نو خدای چې څونه به یې نښلي نو هغه وخندل بل ورته څه وایي چې د نغدو دې واورېدې څنګه خوشحاله شوې نغدو دې واورېدې نو نن سبا مسله دا ده چې رسول الله مبارک ترغیب ورکوي چې مسلمان سره احسان وکړه قرض دنه غواړي ورکړه لیکن رسول الله مبارک بل خوا څه فرمایي چې قرض یې دله درکړه په ښه طریقه د خپل قرض واپس کړه سړی مه تنګوه مونږ کې هغه شی نشته نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې صدقه ځان بلد کې صدقې سره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خلکو له به مضاربت پیسې ورکولې هغه زمانه خو د نیکانو زمانه وه نو یو سړي له پیسې ورکړې وې وی ها زه دا په مضاربت چلوه نیمه ګټه ستا نیمه زما کپړې تجارت پې کوو سړی ډېره موده پس راغی امام صاحب ورته ویل لکه تا خو دې دله ډېره موده تېره کړه او ورته څه وایي وی صاحب چې کومې علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده د کپړې قات راته نو ما کېښوده چې ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به یې خرڅه کړم نو کپړه ګرانه شوه نو خو په ډېرو پیسو مې خرڅه کړله او تا هم ډېره ګټه وشوه نیمه او زما هم ډېره لویه ګټه وشوه امام صاحب ورته وی انا لله و انا الیه راجعون بدبخته ظالمه دا خو تا د هغې خلکو د مجبورۍ نه ناجیزه فایده واخیسته چې کپړه ګرانې ده په ارزانه به دې پې خرڅه کړې وه دا چې ته کپړه کېدې چې ګرانه شي بل سړی یې کېدې چې ګرانه شي نو دا ظلم نه دی نن سبا هم ګورې بعضې خلک داسې کوي غټ غټ سرمایه دار داسې کار کوي غونډ د چینو د 1 میل چینی به غونډ والي چې دا ما واغېشتل بل او د خپل منځ کې 10-12 یو ځای شوي وي بل به د بل میل په زرګونو بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي ټیکهداران یې نیولي چې موږ له سودا وکړي ټیکهدار له پیسې ورکوي هغه ټیکهدار وله 100,000 بوجۍ یو له والي یو 2 لکه بوجۍ بل له والي یو 15 لکه بوجۍ بل له والي خپل منځ کې سره سیسټم برابر کړي چې ویلي وي نه خرڅوو دلته بازار کې چینی شارټ شي خلک چینو ته ضرورت لري چینی خو د استعمال شی دی نه میلاویږي نو خلک یې ګرانه لي چې نه میلاویږي نور هم ګرانه لي چې ښه شارټ شي او چینی د 100 روپو کیلو نه 200 روپو کیلو ته ورسي نو دغه ظالمان هغه خپل چینی راخواره کړي خلک خو بیا اخلي
مصنوعی قلت پیدا کی ظالمان ظلم کوي قسم په خدای ظلم کوي او دا څوک کوي دا موت تا دا غریبانان نه کوي چې روزه ته حیراني دا هغه ظالمان کوي چې هغه د کیربونو ایربونو مالکان خلق دي ای ظالمانو حرام مو ګټله د خدای نه نه یریږئ بچو لګټئ نه دونه مال ورسره دی دغې خلکو سره چې د بچو ګزاره هم پې کېږي دومره دی چې د نوسو ګزاره هم پې کېږي دومره دی چې د کړوسو ګزاره هم پې کېږي او دا اوس چې دا کومه حرام خوري کوي او مسلمان له تکلیف ورکوي دا د چا دپاره دا د هغې نوسو دپاره چې نه به یې دوی ویني او نه به یې هغوی ویني څومره په قهر دا خلک اخته دي څومره ظلم کوي دا خلک او رسول الله مبارک فرمایي المحتکر ملعون د خوراک شی علما وایي علما وی د خوراک شي چې د خوراک شي ساتي که د څاروي د خوراکي بوس گیا او که د انسان د خوراک شي وي او دا ته ګرانې ته اږدې قحطي زیاتې او نه خرڅې ملعون خیره د خیره الله دې پې لعنت نازل کی پیغمبر فرمایي یا جمله خبریه د بعض علما وی او یا انشائیه د خبر دی په خیره د خیره خدای دې پې لعنت نازل کی یا دا ملعون دی د خدای د رحمت نه لري د نوسو دپاره د پیغمبر خیره ظالمه ګټې ځکه دې خلکو سره خو دومره مال دی چې د نوسو یې هم کېږي د نوسو د بچو یې هم کېږي دا نورې ګټې چې کوي چا دپاره کوي هغې خلکو له کوي چې وروستو به پیدا کېږي رده د مرګ نه پس به پیدا کېږي هېڅ د خدای ظالمانو څه کوي څوک چای کې دا ظلم کوي څوک په چینو کې دا ظلم کوي څوک په دارو کې دا ظلم کوي اوس ما بل ولیدل چې دارو خلکو ایښودي نه خرڅوي چې پته ولګي چې دا دارو ته د خلکو ضرورت دی هغه دارو خوندي کې نه خرڅوي چې پرېږده چې د دې خلکو ښه ضرورت شي نو په ګرانه به بیا خرڅ کو نو ظالمه دارو خو هغه انسان استعمالوي چې په کټ کې پروت دی او مجبوره دی ستا رحم نه راځي په مسلمان ستا د پیغمبر مبارک په امتي رحم نه راځي ته د خپل مبارک پیغمبر په امتی رحم نه کې رسول الله مبارک خو فرمایي حضور پاک چې په حیواناتو رحم وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په لاره باندې روانو او تږی یو کویه ولیده کویې له ورغی چې ویې کتل برقه پې نشته نو ښځه وه ښځه و ګناهګاره ښځه وه نو بخاری کې حدیث دی نو موضع خپله وویستله او لوپټې پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه اوبه یې پرې راوویستې هغه اوبه یې وڅښلې دې خوا چې وکتل یو سپی دی د تندې نه ژبه بار رایستې ده او دومره تږې دی چې د کوي اخټه سټي دومره تږې دی دې ښځې وایي چې دا سپی خو هم لکه د ما غوندې تندې اغېشتی دی نو بیا یې موزه ورښکته کړه اوبه یې راوویستې هغه ډنډوکي وغیره کې به یې چولي هغه سپی یې پې سیراب کو نبی علیه السلام فرمایي هغه ګناهګاره ښځه د هغه سپي چې سیراب که رحم یې پې وکړه د هغې د وجې خدای پاک جنت ته ولېږله او یو بله ښځه به حضور پاک فرمایي وایي ما په دوزخ کې ولیدله پیشو پې چکونه لګول په دوزخ کې د دوزخ کې چې کم د عذاب سیزونه دي ابه دوزخ نه سوځي دوزخ کې ماران هم شته په خلکو به چکونه لګوي اور به یې نه سوځي دوزخ کې لړمانان هم شته د قچر عمره لړمانان وي د قچر عمره هغې ته به اور نقصان نه رسوي په دوزخ کې به مارجړی وي زقوم دا خلک به یې خوري اور به ورته نقصان نه رسوي په دوزخ کې به دا جنتیان ګرځي خپلو رشته دارانو پسې او سپارش به کوي او بار به وباسي دوزخ به ورته نقصان نه رسوي دقه رنګې زما وروڼو په دوزخ کې پیشو ده هغې ته دوزخ نقصان نه رسوي په دې سړي په دې ښځه چکونه لګوي حضور پاک فرمایي دا ولې وي دې پیشو ساتلې وه او بیا یې تړلې وه نه یې پرېښوده چې ځان له خوراک پیدا کړي نه یې وله خوراک ورکو او پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه نو حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو وایي په حیواناتو کې هم زمونږ اجر شته وایي هر د لون جګر خاوند هر جمدي څیز باندې چې ته رحم وکړې الله به اجر درکوي او چې بې رحمي وکړې نو خدای به سزا درکوي په پیشو د یو انسان بې رحمي کوي خدای به په دوزخ کې سزا ورکوي د په انسان بې رحمي کوي دارو غلا کې او اګدې چې ګران شي نو پیسې به وګټم آی های هلته بچې ټوپونه وایي دارونه میلاویږي هلته ښځه غریبه ټوپونه وایي
چغې وی دارونه میلاویږي هلته خاوند ټوپونه وی مور غریبه ټوپونه په هسپتال کې وی دا ستن راوړه چې شاټ ته نه میلاویږي ډاکټر د مجبورۍ نه بیا بله متبادل ولیکي هغسې کار نه کوي دا دارو راوړه چې بازار کې شاټ شوي دی نه میلاویږي مجبورۍ نه بیا نور ولیکي هغسې به کار کوي یا به نه کوي دا ولې شاټ شو دا دقه ظالمان سنبال کې کېږي دي او دا نه خرڅوي چې دا به ښه ګران شي چې ډېرې پیسې وګټم یا د خدای ظالمه ته ولې د خپل مبارک پیغمبر په امتي رحم نه کوې دومره ستا اړه سخت شو دومره ته سنګدله شوې زړه دې د کاڼي شو ظالمه مسلمانو ته شی ږدې چې دا ګران شي چې دا ګران خرڅ کم د څوکو دا نقصان چاته دی د مالدارو ته نشته دا د مزدورکارو غریبانانو ته دی د دیاړیمارو غریبانانو ته دی د یتیمانانو ته دی د کونډو ته دی د مسکینانو ته دی مالدار سره پیسه ډېره د هغې په ګرانه ملي نو دې دیاړیمار باندې چې غریب سارو دي تر مازدیګره پورې دیاړیو کې 600 روپۍ وګټي 1200 روپۍ وګټي کېږي پیسه دا غریبانان دا عجزانان دا پردي کورونو کې چې جارو وي دا پردي لوښي چې انځي دې سره ظلم کوي د خدای بې انصافه ته د خدای نه یارېږې نو دا ګران ډېر لوی ظلم دی قسم په خدای چې دا د خوردنوش اشیاو څیزونه دا کیدي ګرانۍ ته او دا به زه ګران خرڅوم ستا په خدای یقین نشته چې روزي د خدای په لاس کې ده ستا یقین په دقه څیز دی چې دا به ګران کم نو روزي به میلو شي نه 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 دا سوچ دی بالکل غلط دی روزي د رب العالمین په لاس کې ده دې غریب له به هم خدای ورکوي دا به خدای نار نه پرېږدي دی بې کسه له به هم خدای ورکوي دا به خدای نار نه پرېږدي خو تا خپل نیت خراب که ظالمه ظلم دی وکړو او د پیغمبر په امت دی رحم ونه کړو سختي دی وکړو ظلم دی وکړو زیاتې دی وکړو زور به دی نه خدای وباسي ته بیا زوی ورته خدای راوغورځوي ښځه ورته خدای راوغورځوي لور ورته خدای راوغورځوي د دې علاج خو نه کېږي بیا اسلام آباد ته هسپتال ته بیا انګلینډ ته رسوه بیا امریکې ته رسوه هغه په اربونو کروړونو روپۍ ته هغلته کې خدای پاک یوسي خو پاتې کېږي نه خو ځي نو یادو ساتئ زما وروڼو د خوراک سامان که د انسان او که د حیواني دا به نه خوندي کوئ خرڅوئ ارزان خرڅوئ مه خوندي کوئ او دا خاصیت زموږ د مسلمان د انګریزانو کې دا شی نشته د هغوی چې کله مذهبي ورځې راشي نو سیل ولګوي شی ارزان کړي ولې دا زموږ د مذهب ورځې دي شی ارزان کړي زموږ چې د روژې میاشت راشي نو خلک څیزونه ښه ګران کړي هلکه ظالمه ظلم کوي دا ولې په خدای له دې خلکو یقین نشته دا روزي خو د موږ ستا په لاس کې ده دا خو د رب العالمین په لاس کې ده روزي خو خدای ورکوي اوس کپړه که یو سړی اږدي چې دا به ګرانه شي نو په شریعت کې دا هغه احتکار نه دی چې هغه پیغمبر مبارک سخته خیره ورته کړې ده بیا هم ښه خبره نه ده کپړه خو د خوراک سکاک سامان نه دی که دا څوکي دي چې د ګرانه شي خرڅوم به نو هغه خطرناک عذاب یې نشته بیا هم ښه خبره نه ده نو امام صاحب ته هغه سړی وي کپړه ګرانه شوه خرڅه مې کړه ډېره ګټه وکړه نیمه ستا او نیمه زما امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون د مسلمان د ضرورت نه ظالمه ناجیزه فایده واخیسته ښه دې ونه کړل وی ستا څومره پیسې کېږي د ګټې وی د ما دومره امام صاحب لاړ او د کوره والا پیسې راوړې نورې د خپل خزانې نه وی هلته د خپله ګټه واله او وی دا چې کمې پیسې دې ماله راوړې اصل زما سرمایه او ستو زما په شریکه ګټه دا غونډه یوسه او په هغه علاقه کې چې کپړه د ګرانه والي ته یې ښودې او خرڅه کړې ده د هغې په غریبانانو یې خیراتي تقسیم دې ته ایمان وایي دکاندارانو ته ویم لږه ګټه کوئ ډېره مه کوئ تاجرانو ته ویم لږه ګټه کوئ ډېره مه ګټئ دوکې مه کوئ خراب شي د ښه شي په نرخ مه خرڅوئ 2 نمبر د 1 نمبر په نیت مه خرڅوئ د بچو دپاره آخرت ځان نه مه خرابوئ د بچو دپاره ځان نه قبر مه تباه کوئ زمیندارانو ته ویمه چې شی خرڅوئ خراب لاندې په بوجۍ کې او ښه بره رکوټې لاندې او غټ بره مه کوئ دا کارونه مړه د 100 په ځای 50 ګټه د 50 په ځای 100 ګټه قسم په خدای په دې لږه کې به برکت له خدای پیدا کړي دنیا به دې بخیر خیر به دې بخیر خو د مسلمان جیب مه وه او د کم مسلمان دلته کم مسلمان اوسېږي زمونږ کم مسلمانان یو مونږ الحمدلله په دې دور کې چې څومره مسلمانان دي د مبارک پیغمبر امتیان دي
د ښکلي مبارک پیغمبر امت باندې خوا ډېر زیات خفه کېده دعاګانې به یې وله غوښتې نو د خپل پاک مبارک پیغمبر امت سره ظلم مه کوه زیات یې مه کوه بس هر سړی تاجر هم په دې پوهېږي زمیندار هم پوهېږي ملا هم پوهېږي امین پوهېږي ښځه هم پوهېږي او سړی هم پوهېږي ظلم به نه کوې دا مې د امام صاحب خبره درته کوم یو سړي له 100 درهم ورکړو درهم ډېر شی دی قرض یې ورکړی سړی وله مخې له راغی نو سړی دې په یو کوڅه تاو شو نو امام صاحب چې دا سړی مانه ولې تاو شو ورمنډه یې کړې او کلک یې د مټه ونیوه ملګري دا څه کې په دا ولې موږ نه دې مخه وکړه وی صاحب ستا په ما 100,000 درهم دي ما سره لا هغه پیسې نشته چې هغه پیسې کله پیدا شي نو بیا به ته سره میلاوېږم ما لا یا راځي ځکه ټیم یې پوره دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه وایي خلکه ته زما دوست دی او تا سره پیسې نشته نو ته ما سره میلاوېږي نه ځه د خدای په نوم مې راته وبخلې دومره سخا وه پکې سخا سره خو مال زیاتي عبدالله ابن مبارک مالدار و ډېر امیر المؤمنین فی الحدیث دی او نیک انسان دی صاحب داسې هم نه چې یو ډېر لوی بزرګ او متقي انسان دی او ښه مالدار دی حج له به ته ځان سره به خیراتي خلک بوتلل او خادم یې وایي عجیبه کار به یې کو اعلان به یې وکړه چې عبدالله ابن مبارک حج له ځي شاګردانو به وایي صاحب موږ هم در سره ځو نو پیسې به یې ترې واخېستې نو چې حج به یې وکړو پیسې به یې ترې مخکې واخېستې وایي پیسې راکړې څومره خرچه چې وشي او به ترې کټ کړو باقي پیسې به تاسو ته واپس کړو تیلی به یې د خلکو د هر چا بټوه به یې سنبال کړه حج به یې پرې وکړه خپلې پیسې به یې پرې ولګولې ډوډۍ هر څه چې واپس به راغلې نو هر چا ته به یې خپله تیلی واپس کړه پټه پټه د بل نه پټه بل به یې نه خبرو زمانه هلکه ستا خرچه مه وکړه ښه خفه کېږه مه بل ته به یې وایي بل ته چاته غږ مه کوه خو ستا خرچه مه وکړه ښه د خپلې پیسې دې واله نو یو ځل ورته هغه خپل خازن وایي هغه د خزانې څوکیدار وایي چې د خلکو له یې واپس ورکې نو هلې تې سره پاره چې دا دلته به یې څوکۍ بیا لکو وی که داسې کومه چې خلکو ته هم چې هلکه زم خیراتي بوزم نه بیا به دا خلک سنبالی څوک بیا خو ټوله دنیا ځي هم سخي د دنیا نو یو ځل روان دی حج له په یو قافله کې ګرمي ده یو ماشومه راووته بار ته او هغه ماشوم یو مړه مرغۍ راواغېسته مړه مرداره پرته وه او هغه یې د خپې نه ونیوه او روانه شوه پوټینۍ ماشومه عبدالله ابن مبارک ورته ای بچې دلته راشه وی دا څه کې وی دا کور ته وړم دا مړه مرغۍ وی او په دې څه کې وی زما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ یتیمانان یو زما یو څو ماشومان درونه خویندې نور هم په کور کې شته نو څو ورځې وشو چې په موږ نارې تندې تېرېږي درک نه لګېږي نو اوس مې راته مور وایي چې ورشه بچې مردار څو ګوره چې راوړم چې دې رونو له دې پاخه کم چې وخوري او داسې وخت کې چې سړی د لوږې نه مري یا تکلیف یې ورته نو بیا مرداره خوړل هم د انسان دپاره جایز الا مستورتم یا جایز شو ورشه مرداره راوړه نو دا مرغۍ مې راوړه سرمن ته لر کم مور به مې وخوټ کوي نو هغه ماشومان بچي دي ماشومان درونه خویندې مې دي یتیمانان نو د هغې خېټه به پرې د لوږې نه بنده شي خېټه یې دردېږي عبدالله ابن مبارک وی ښه بس ځان له شو د قافلې نه او هغه چې کوم ورسره خزانچي و هغه ته وایي زمونږ څونه پیسې لګي کلي په واپسۍ پورې وی دومره پیسې وی دا ترې ځان لکه څه کال نه ځو حج له او هغه خپلې پیسې راواغېستې او هغه پیسې یې غونډې هغه ماشوم یې له ورکړې هم بچې دا پیسې واله ځه حجونه مې ډېر کړي دي مور له دې ورکړې چې خپل کار یې برابر شي او چې څومره خلک و هغې له یې پې خرچې ورکړې زه خپل حجونه وکړې زه سخت کال نه ځم څوک یې پوه نه کړل چې ولې نه ځم بس سخت کال ما ته عذر دی ما د حج پیسې مې دې ماشوم یې له ورکړې او یتیم یې له زه مور له دې ورکړه یو عالم خوب ویني خوب او د علماو دا خوبونه ګورې دا خوبونه مبشرات دي ښه رسول الله مبارک فرمایي وی نبوت لاړ ختم شو خو ګورې مبشرات باقي دي وی مبشرات سید الله رسوله وی ښه خوبونه چې یا سړی ځان له پخپله وویني یا د بل دپاره وویني نو یو عالم خوب ولید وی د عرفات میدان دی او رب العالمین اعلان وکړو چې سخت کال څومره خلک حج له راغلي دي د ټولو حج مې مردود که د یو حج هم نه قبلو د الله د اعلان په مقابله کې څوک کش نشي کولی ټولو حج قبول نه دی نه قبلو
دا خو ریاله راغلی چې خلک وایي چې ما دونه حجونه وکړل دا خو دې له راغلی دا خو حرامې پیسې راوړي دي په هغې باندې حج کوي دا خو پردی مال والے دی په هغې باندې حج کوي دا خو د خور لور مال والے دی ډېر خلک ور اوس هم داسې کوي د خور لور حق نه ورکوي حج له ځي د لوڼو حق نه ورکوي د خویندو حق نه ورکوي حج له ځم حرام مالو ګټي څه حج له ځم آها دا حج له په حرام مال حج ته کېږي حج کېږي پردی پیسې غلا کړي حج له ځم اعلان وکړه رب العالمین چې سخت کال د عرفات کې دا څومره پلکونو خلک ولاړ دي د یو حج هم نه دی قبول دا سور کراس مې پې راوست دا نه دی قبول فرشتې سر نه ګوندې غلي دي دې کې رب العالمین اعلان وکړو چې یاره دا حج خو د دوی مانو قبول کړی رد کړی مې خو یو کس ته چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د وجې نه د هغه دپاره م حج لیکم راغلی نه دی هغه له مې م ولیکه قبول یې کې او د هغې د برکت نه مې دا ټول د محشر خلق د دوی حجونه هم قبول کړل فرشتې تپوس کوي الله هغه څوک دی چې نه دی راغلی او حج دی ولی ولیکه قبول دی که او د هغې د برکت نه د دوی حجونه قبلی وی هغه عبدالله ابن مبارک دی وره صدقه دونه قیمتي شي د مارونو زه تاسو ته یو درخواست کوم مهرباني وکړئ ځان د صدقې سره بلد کړئ لرې کې دا شومتو رسول الله مبارک فرمایي چې هر سار فرشته آواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا یو آواز کوي یا الله چې څوک خرچ کوي دله د هغې بدل ورکړه او بل آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې څوک شوم دی شغال دی شوم پړق دی بخیل دی خدای دا مال یې هلاک کړه دا اعلان روزانه کېږي دا زه نه ویم دا د دواړو جهانو مبارک پیغمبر فرمایي ځان صدقې سره بلد کړي شومتوب مه کوئ مه خوندي کوئ پیسې چاله یې خوندي کوئ صدقه ورکوئ چاله ورکوئ پټه لږه ورکوئ روزانه زما دا بیان چې څوک هم اوري ټولو ته زه دا خبره کوم روزانه یو 10 روپۍ یو 50 روپۍ کم از کم خیرات کوئ یو 100 روپۍ خیرات کوئ ته ګوره مړه خدای پاک به دله خیر او برکت درکړي یو چا وس کېږي مړه 10 روپۍ خیرات کوه چې وس دې نه کېږي چې غریب یو 50 روپۍ خیرات کوه یو 100 روپۍ خیرات کوه چې وس دې کېږي زیاته خیرات کوه چاله ورکوه هر چا ته په خپل غونډ کې غریبانان معلوم دي په لاره درشي غلې غوندې راشه ها دا والا زه خیراتي وه یو تروړه وړه والا غریبانانو له ولېږه دا مزدورکارو له یو کیلو چای والا د مزدورکارو له ولېږه ټماټر راوړئ ځان له 15 کیلو یو کیلو پکې یو ګوتی کې زیات کا په لاره یو غریب یې ها کور ته یوسه دا صدقه شوه که خپل کور له 10 او 15 جوړې جامې راوړې یو جوړه پکې راوړه یو غریب له ورکه د یو غریب ښځې له ورکه زکات ته مه ګورئ چې زکات به ورکوم زکات خو به خامخا ورکې کړی دی ښه دي که بدي صدقې ورکوئ ځان بلد کې لاس بلد کې سوچ مه کوئ چې او خو هلته شیطان خدایوالی دلته ناست دی او وایي که سل دې ورکړی خو دا خو زما مال کم شو که نه په دې 100 روپۍ خو به زه بچوله هم څه شی راوړل غواړم که نه بچوله به هم خدای درکوي ورکوه ځان بلد کې صدقه ورکوئ جومات له ورکوئ مدرسې له ورکوئ دا زمونږ اجدانان طالبان دي په دا جوماتونو کې سبقونه وایي قسم دې دا ډېر محتاج دي غریبانانو له ورکوئ دا ډېر محتاج دي داسې طالبان هم موږ سره شته چې سار موږ سره سبق وایي ماسپښین نه پس غریبانان دیاړي کوي ځان له پیسې ګټي داسې موږ سره طالبانو کې شته چې دلته غریبانان په جوماتونو کې پراته دي یا په مدرسه کې پراته دي سبق وایي مور یې پردی جامې وینځي پردي کور کې لوښي وینځي هغه پیسې جمع کوي دا بچي باندې په علم کوي داسې موږ سره شته یو طالب و هغه غریب له مور څه پیسې میسې کالي خرڅ کړي وو سخ کال موږ سره په نعمانیه کې سخ کال او ځان له چینچي اغشتې وه نو سار نه ماسپښینه پورې به سبق وی ماسپښین نه پس به چینچي ګرځوله په هغې به ځان له پیسې پیدا کولې هغه د مدرسې مخ د چینچي ولاړه وه چاته پټه کړه ځه اوس لکه یو نیم لکه روپو چینچي و دغسې غریب نه لاړ داسې خپه پریشانه حالانکې د مور کالي وله مور خور وله رښتیا کالي خرڅ کړي وو چې هم ورورې دا کالي دله ما خرڅ ته ځان له پې چینچي واله دا هم به سبق وی او هم به ځان له 100 روپۍ پې ګټې بیا ولا ما په طالبانو کې څه چنده مانده وکړله هم په هغې څه کېدل څه لږې ډېرې پیسې مو له راجمع کړی موله ورکړلې چې دا ځان له چینچي پې نه کېده خو مونږ وې زه څه ناسمه دعوه خو به وي
یو طالب ما ته بل ورځ چا ووي نوم نه علم وي دې طالب ګوتمه راوړې ده ګوته چې دا خرڅه کا مې دا ولې وي دا زما د سربندۍ کې میلمانه به راځي د هغوی ډوډۍ به کومه او 100,000 روپۍ قرضدار یم وي دا مې مور دا ګوته د خپلې ګوتې نه وویستله چې دا بچې خرڅه کا زه څه به قرض خلاص کړې څه به ستا د میلمنو شي دا زموږ د دین طالب دی د حدیثو طالب ما وی نه دا به نه خرڅوې دا یو څه مور ته په لګوته کې واچوه داسې دوستان شته چې زه به ورته ویم او یو خدای پاک یو مسلمان مهربانه کړ او هغه له پیسې ورکړې مې دا ګوتمرې مور ته واچوه واپس د دې غریبانانو حق تاسو سره نشته د دین د طالبانو حق تاسو سره نشته د دې ګاونډیانو غریبانانو حق د سره نشته په دې مال کې د دې یتیمانانو حق د سره نشته د دې مسکینانو حق د سره نشته د دې کونډو حق د سره نشته زما دې قسمي داسې خلک په دې ملک کې شته درته خولی شم ما ته پته ده ما ته وایي دعا راته وکړه دعا راته وکړه مولوي صاحب د سهار روټۍ م شته د مازدیګر نشته مولوي صاحب ډاکټر له بچي بوزم د دارو پیسې نشته داسې خلک شته که نه نار نهور ګرځي خواران ځان په څوک په ځان نه پوهیږي چې زه نار یم په ځان تربور نه خندئ داسې خلک شته ستا په دې ملک کې په خدای یقین ما ته پته ده زموږ په طالبانو کې داسې کسان لاړل او موږ ته یې ویلي چې ما ته ډاکټر اپریشن لیکلی دی وکړه که نه په څه وکړم پیسې کوم غریبانانو سره خو د اپریشن پیسې نشته د غریبانانو بچي خو په کټ کې ټوپونه وي تړتقې وي او هغوی سره د دارو پیسې نشته کونډه غریبه خو بل ته لاس ته محتاجه د پیسې ورسره نشته او ظالمه ته کروڑونه روپۍ ګټې او سنبالې او خوندي کې د خدای نه نه یېرېږي تم د آدم علیه السلام بچې او دام دی که نه یا تم د رسول الله مبارک امتي دام د رسول الله مبارک امتي دی که نه یا تم د دې کلي اوسېدونکي دام د دې کلي اوسېدونکي د رښتیا راته ووایه نن سبا دیاړي څو ده لکه دا لا څو ده 600 په 600 کېږي ګزاره په دې ګرانۍ کې په 600 ګزاره کېږي زما له جواب راکړئ مړه روزي خدای ورکوي د ګیلکار به څو وي په 1500 یا 1200 به یې که نه کېږي پې ګزاره د 4-15 کسو ټبر ګزاره پې کېږي بیا خو غم خادم شته خلک خو غم خادم کوي ځان هم بل سره برابروي که نه بیا خو دارو شته که نه کم ځای ته داروګانو ختل کم بوتل چې به مخکې په 100 کې د اوس په 300 کېږي کم دارو چې مخکې به د ډاکټر چټۍ په 200 کې د اوس په 1500 په 600 روپۍ چټۍ کېږي کم ځای نه راوړي غنم کم ځای ته وختل روجه کم ځای ته وخته اوړه کم ځای ته وخته زه وایم چې دا روزي بس خدای ورکوي په دې به الله پېژنې چې روزي خدای ورکوي یعنې پاخل ګرانه خو داسې خلک هم پکې شته ابوالطلب لاهور ته یو سړي ما ته خبره کوله یو سړی راغی وي دوا راته وکړه قصه مې ډېره ګډه وډه شوې ده دوا راته وکړه قصه مې ډېره زیاته ګټه وډه شوې ده ولې بس کاروبار ټپ ولاړ دی څنګه ګډه وډه شوه وی نور کله به مې 10 لکه روپۍ ګټلې د میاشتې اوس 15 لکه ګټم قصه ګډه وډه 15 لکه ګټه او قصه ګډه وډه اوس څه کوې وسه نور کله به مې 10 لکه ګټلې اوس 15 لکه ګټم او قصه مې ګډه وډه ده قصه د بشیر جان ګډه وډه ده رښتیا ده ته هم دروغ درته نه سنجیده درته وایم دا څه کوي غریب دا دې څه دي خویندې ور په غاړه پلار ور په غاړه خدای روزي ورکوي قصه د دې معذورو ګډه وډه ده قصه د دې شلیانو بوډیانو ګډه وډه ده قصه د هغه غریبې کونډې ګډه وډه ده چې 10-12 ماشومان په کور ورته ناست په پردي کور کې پرته ده قصه د هغه یتیمانانو ګډه وډه ده چې پلار یې مړ دی او ښځه غریبه په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي مهرباني وکړئ زما واسطې څوک اورئ خو تاسو ما سره مینه ده زما تاسو سره مینه ده د خدای خاطر وکړئ لږه صدقه ورکوئ ماله نه مولا له مه راوړئ خدای به ورکوي روزي ځان درته نه یادومه تاسو خو هر ځای خواره پراته خپل ګاونډ کې غریبانانو له ورکې مسکینانو له ورکې یتیمانانو له ورکې مدرسو له ورکې طالبانو له ورکې دا چې کوم علم حاصلې د قرآن و سنت دوی سره امداد وکړي دا غریبانان دي جزانان چې او دا ډېر زیات مستحق دي چې دوی په علم حاصل کړي او د دوی د علم خدمت کوي تعالی به خدای پاک په هغې اجر او برکت بدله درکوي عالمانو سره وکړي
دې ته مه ګورئ چې دا عالم دی ورکه یو مولوي صاحب له ما له چې یو جوړه راکړه نو یو مولوي صاحب مخې ته راغی مې ها هلکه دا ځان له جوړه کړه وایي زما خو شته ما ته پته ده چې ستا شته دا جوړه کړه په دې منځو کړه چې زما هم ثواب وشي نکاح نو له ورکې که نو ځان صدقې سره بلد کې ښه بلدوی به کې انشاءالله که بلکل دروازې خامخا ورکوئ د وس مطابق لږه ورکوئ خو خامخا صدقه ورکوئ دا پرېږدیمه صدقه زمونږ داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس چې بخاري شریف کې شریک دی ایو اسلام افضل کوم اسلام غوره دی پیغمبر مبارک فرمایي ان تطعم الطعام چې چاله ډوډۍ ورکړي دا غوره دی چې څوک چاله ډوډۍ ورکوي د دې اسلام غوره دی د دې اسلام برکتي دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنة چې څوک دوه څیزونه خیرات کړي دوه ډوډۍ ورکړي دوه سیوان ورکړي دوه کیلې چاله ورکړي د جنت د ټولو دروازو نه به واته آواز کېږي په دې راځه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو الله رسوله د جنت د ټولو دروازو څه مقصد په یو دروازه کې سړی داخل شي دا کافي ده که نه وی ابوبکر ته به امید لرم چې ته به په هغه خلکو کې شامل یې چې تا ته به د جنت د ټولو دروازو نه آوازونه کېږي دا د انسان عزت دی یو بادشاه چې یو محل ته راځي ټولې دروازې ورته کولو کي داخلېږي خو په یوه خو دروازې ورته ټولې کولو کي صدقه کې ډېره لویه فایده ده او بعضې غریبانان زمونږ په دیوبند کې قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو شاجي و شاجي پېژنې که نه سید و غریب سړی و ګیا به یې خرڅوله هغه به څه چل کو هغه به چې ګیا خرڅه کړه نو د ګیا پیسې به یې 3 ضایع کړې نو یو حصه به یې په خپله ښځه په بچو خوړه د ګیا په څونه پیسې مړه ګیا پنډ په څو خرڅېږي یو حصه یو کونډه ترور و هغې له به ورکول یو حصه به یې جمع کولې نو ابه جمع شوې لږې لږې نو یو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له په هغې ډوډۍ کوله یو کال پس ځکه چې ګیا خرڅه کې په څو به خرڅېده په هغه وخت کې خو په 5-6 پیسې به خرڅېده که نو چې 3 حصه ځان باندې وخوري 3 کونډې له ورکې 3 به څونه پاتې کېده نو کال په چې تېر شو نو هغه لږې لږې پیسې به یې جمع کړې وې د دارالعلوم دیوبند ټولو استادانو له به یې دعوت کو قاري طیب صاحب وایي هغه دعوت کې به څه قرمې نه وې هغې کې به څه قیمتي څیزونه نو خو بیا به مونږ یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کله راځي هغه خورا مروا به وه دا ولې وی هغه د شاجي صاحب ډوډۍ کې به دونه برکت و چې به مونږ وخوړه د دارالعلوم دیوبند استادانو نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې نورانیت او رڼاګانې محسوسولې ور غریب سړی یو ځل یو تاڼهدار راغی ودرېده شاجي صاحب چې پړ او د هغه قانون به څو د هغه په ګیا به خلکو جګړې کولې نو د هغه قانون به دا و چې چا به ړومبې د هغه په پڼ لاس کېښوده به د هغه یوړه تاڼهدار صاحب ورته او شاجي دا زما کور ته یوسه ګیا د تاڼهدار صاحب کور ته یوړه هندوستان خبره چې یو ویړه پیسې ورنه کړې چې ماسخوتن تاڼهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وایي دا ګیا د چا نه اخېستې ده وی ولې وی اس خو یې نه خوري هغه سپی ولېږه وي ورشه دا خو هغه سپین ګیري د هغه په ګیا و خلک جګړې کوي هغه یې راوغوښته وایي دا څه څښا بوټي پکې اچولې دي ګندې پکې اچولې دي اس خو نه خوري وایي صاحب پیسې راکړه وبخوري دا پیسې نه دي راکړې وایي څو پیسې کېږي وایي دومره پیسې ورکړې چې شاجي صاحب له پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغی او د اس په شا باندې لاس کېښود وایي بچې خورا موږ ته خپلې پیسې میلاو شوې نو اس ګیا شروع کړه غریبانان هم کوي خیرات صدقه د حلال مال نو صدقه باندې ځان بلد کې ښه ګورې دننه پس ځان بلد کې هر ملګری هر سار یو 10 روپۍ کم از کم مړن پرېږده دا نسوار که د نسوارو پیسې ولګوئ یو 10 روپۍ 20 روپۍ 50 100 چې د چا څومره کېږي دا د خپلو غریبانانو کې یا که داسې صدقه رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکړي دا قسم درنه خبر نه شي
بار غریبانانو له ورکړي په لاره څوک غریب درغی او بیا به ګورې زمونږ خلک صدقه ورکړي بیا ورته تعالی ما درکړې وې که نه ګورې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى بیا به په احسانونه نه کې ضرر تکلیف ورته نه رسي بهر کې د زکات متعلق څه خبرې وې مې زه به وکړم خو وخت کم دی انشاءالله که الله مقرره کړه نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم انشاءالله زمونږ د جمع یو ملګری دی صوفیت ګل ما سره ډېر وخت هم تېر کړی دی زما ډېر خوښ هم دی د هغه والد صاحب وفات شوی و زه څه ورځې مخکې لاړم ما ورسره ملاقات هم وشو خو زما هم څه منډې ترړي اکثر مجبوري مې شي او زه لږ بار هم تللی وم لاهور ته تللی وم څو ورځو دپاره نو هغه هم وفات شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د قبر تیارې الله رڼا کړي او الله والا ټولو وارثانو له صبر ورکړي لنډي کوتل کې یو ملګری د احسان صاحب د هغه مور وفات شوې ده په ملکزو کې زمونږ ملکي امان صاحب وفات شوی و زه نوم د ملکزو کندي کې ډېر ښه سړی و خدای پاک دې وبخي د جلوف علي خالق خان وفات شوی و دا هم زه نوم لاهور کې وم او د پیرانو کندي کې ولی محمد د باچا د یاري باچا صاحب ورور وفات شوی و الله دې وبخي او ګاډین کې د ریاض دوی وفات شوی و او دا زمونږ د عیدګاه سره خوا کې د دغه صوفي صاحب نثار صوفي صاحب د اجاز دی پلار هم وفات شوی و نو دا مړي شوي دي دعا ورته وکړئ ټولو ته د جمع او د اخلاص چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د دې ټولو مردګانو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله ته وارثانو له صبر ورکړي او خدای د قبر تیارې پرې رڼا کړي خدای د قبر تیارې په ټولو رڼا کړي او وارثانو له خدای صبر ورکړي د زوی په مال کې د مور او پلار څومره حصه ده او د ښځې څومره حصه ده چې مړ شي زوی مړ شي د میراث تپوس کې نو دا خو د میراث حصه خو که د میراث تپوس کې مانه ځان له بیا تپوس وکړه دا ده چې سړی مړ شي که بچي یې وو نو د ښځې بیا اتمه کېږي او که د مړي بچي نو د ښځې یې څلورمه حصه کېږي د میراث تپوس کې او د مور په بعضې حالاتو کې درېمه کېږي په بعضو کې شپږمه کېږي او پلار چې دی نو په بعضې حالاتو کې شپږمه کېږي بعضې حالاتو کې چې د زامن نی نو بیا ټول مالي کېږي ما بقیه ده ذوي الفروض ورته وایي هغې نه پاتې شي د سرکي د رشید ډاکټر زوی امتحان کې الله تعالی د امتحان کې کامیاب کړي او دلته کې د اکبر علي حاجي صاحب د پېښور د اسد او د لطیف ماما فالج اټیک شوی دی دعا ورته وکړه چې الله والا روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي الله روغ صحت شفا ورکړي الله چې څومره زمونږ دا دوستان دي بیماران دي دلته الله ټولو له روغ صحتونو شفا ورکړي زمونږ د نجیب حاجي صاحب دي انګور مخکې وفات شوی و زه خو هغه جمعه دوه نوم راغلی د هارون بیبي هغې ته هم دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای پاک یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې د مجلس کې بیماران دي او یا په هسپتالونو کې زما یو دوست دی زهیب یې نوم دی هغه غریب اپریشن له تللی دی کراچۍ ته هغه دپاره دعا وکړه چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دی الله ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي څومره قرضداران یې قرضونه الله دې والا روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي یا الله چې چاته څه پریشاني د هغه په خوشحالو بدله کړي مشکلات د ټولو په خوشحالو بدل کړي یو خبره مې یېره شوه سبا له د خالي په ورځ د ماسپښین د مانځه نه پس زمونږ مدرسه ده د یوسف احمد مولوي صاحب جلندې سره تورانزو جلندې سره وډي ګرام کې د هغې دستربندي ده ښه د وړې دورې د احادیثو د طالبانو دستربندي ده سبا ماسپښین نه پس تاسو چې څومره ملګري یې ټول به شرکت کوئ انشاءالله ښه دیر بابا جی به هم راځي زموږ ډېر مبارک او مکرم شخصیت دی اب هم راځي انشاءالله نور علما هم راځي نو سبا د خالي په ورځ د ماسپښین نه پس به ټول هلته راځئ د جلندې سره خوا کې چې کوم ادارة الحدیث زموږ مدرسه ده ټول به هغې کې که خیر انشاءالله شرکت کوئ او د اتوار په ورځ باندې سبا نه بل ورځ زموږ په دارالنعمانیه کې جلسه ده د اتوار په ورځ د سحر نه به هغه جلسې کې خیر نعمانیه مدرسه عثمانزو کې او الحمدلله زموږ سره 1035 یو زر او 15 طالبان د دوره حدیث فارغېږي انشاءالله او دې کې نورم طالبان د تخصص هم فارغېږي نو دې جلسې له به ټول که خیر انشاءالله راځئ دعا کې به شرکت کوئ
دلته هم راشئ او هلته هم راشئ دواړو مدرسو ته دعا کې شرکت وکړئ د طالبانو سره کښېنئ دا یو غنټه دوه غنټه د غریبانانو بې کسه د حدیثو طالبانو سره په دې پوړ کښېنئ چې خدای دله په ژوند کې رزق مال کې برکت واچوي الله دنه راضي شي نو دلته د وړې دورې دی یوسف احمد مولوي صاحب تقریبا څه شپېته او یا کسان د وړې دورې طالبان دي ابه فارغېږي د مشکات شریف نه او هلته د دورې حدیث نه نو ټول به راځئ که خیر انشاءالله دیلم وغیلم او دعا مو کوئ چې دا جلسې الله په خیر سرته ورسوي الله تعالی کامیابي کړي او دا طالبان خدای پاک د علم په برکاتو باندې مالامال کړي زموږ باید دوستان دي دا زموږ د پولیس والا راغلي دلته کې اکثر دا ډیوټي کوي او دلته د حفاظت په بنیاد راځي هغوی ته هم دعا کوي چې الله د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي دا نو امان ژوند نصیب کړي د جواد د نوشیروان روډ دی د هغه اپریشن دی دعا ورته وکړه چې الله شفا او روغ صحت ورکړي څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي په یو قدم